بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ملګری کړ دی چې اکثر کسان یو سوال او اعتراض کوي چې دا بعض کسان عمرو لذي نو دا خلک وایي چې د عمرې نه په دې غریبانانو باندې پیسې لګول دا ډېر ثواب دی. عمرو له بار بار نه دي تلل پکار، په غریبانانو باندې خرچه کول پکار دي. نو وی د دې څه حقیقت دی؟ زمون یو عجیبه کیفیت دی چې په هر ځای کې زمون مذهبي خبرې دا ټارګټ کیږي، مذهبي ارکان، مذهبي خبرې، مذهبي اعمال دا زمونږ ټارګټ کیږي. اوس په یو محله کې یا په یو علاقه کې یو کس یو پیرا دو پیرې بار بار هغه عمرې لذي، یا یو کس په دویم ځل دریم ځل باندې عمرې لذي، نو یو کس وایي چې دی ولې ځي دا پیسې په غریبانانو ولې نه لګوي. اوس په دغه محله کې به د دې کس نه علاوه بل کس به وي، هغه سره به 2 ګاډي 3 ګاډي به ورسره وي، خو دا کس په هغې اعتراض نه کوي چې تا سره دا 2-3 ګاډي دي، دا یو ګاډی ته خرڅ کړه، دا په غریبانانو باندې ولګوه، هغه نه یادوي. دغه رنګې په د دې په محله کې به یو کس به وي، د هغه به غټې غټې بنګلې به وي، 2-3 بنګلې به وي، او هغه به په کور باندې ډېره غټه خرچه کړې وي، او کوي به دې هغه نه یادوي چې ستا دا دومره غټې بنګلې ته څه ضرورت دی، دا ته دا دومره بنګلې څه له جوړی، ستا خو په کچه کور کې ګزاره کېږي، دا دې نه یادوي. دغه رنګې یو کس به د پراپرټي اخلي خرڅوي، ډېر ځایونه بالي، دې هغه په هغه نه یادوي چې ستا خو په 10 مرلو او په کنال کار کېږي، نو تا دا 10 جریبه او دا 20 جریبه پټې ته ولې هلي. دغه رنګې ډېرې خبرې نورې، دا ټول خبرې دا په معاشره کې وي، دا پراپرټۍ وي، دا ګاډي وي، دا بنګلې وي، دا رنګې دا څومره مالداره خلک وي، دا نه یادېږي. خو لیکن د عمرو والا هر ځای کې یادوي، حج والا یادوي چې دی عمرې لځي او دی حج لځي، دا پیسې دی په غریبانانو لګوي. نو ته چې دا غریبانانو دغه ځای کې عمره په ټیم کې تا ته را یادېږي، نو دا غریبانان تا ته په د نورو مالداره خلکو کې ولې نه یادېږي، ته ولې هغې نه یادوې؟ دغه رنګې نو لحاظه هر ځای کې مذهب، دا رنګې مذهب ارکان، مذهبي خبرې ټارګټ کول دا غلط کار دی. موږ به بس چې موږ ډېره توره وکړو، یا به جومات ټارګټ کوو، یا به عالم ټارګټ کوو، یا به مفتي ټارګټ کوو، یا به حج عمره یادو. او څومره چې زمونږ تجربه ده، زمونږ د تجربې په مطابقت سره دا کم کسان چې حج له بار بار ځي یا عمرو له بار بار ځي، دی دا سعادت بار بار حاصلوي، دوی غریبانانو سره مرسته هم ډېره کوي، دوی خیر ښېګړې کارونه هم ډېر کوي. دا زمونږ تجربه ده، دا موږ لیدلي دي. نو لحاظه هر وخت کې داسې خبرې کول دا مناسب نه دي، او نه دا حج عمرې ټارګټ کول پکار دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تابعوا بین الحج والعمره، تاسو حج او عمره پرله پسې کوئ، کله حج لځئ کله عمرې لځئ، بار بار ځئ. دا رنګې العمرة الی العمرة کفارة لما بینهما، یو عمرې نه والا بلې عمرې پورې یو عمره سړی وکړي، بیا د هغې نه بعد بیا لاړ شي عمره وکړي. د دې په منځ کې چې انسان نه څومره ګناهونه شوي، الله دا ټول معاف کوي. نو صرف د غریبانانو په ځای کې صرف عمرو والا یا صرف حج والا ټارګټ کول، زه وایم چې دا ظلم دی، داسې نه کول پکار. زمونږ فیسبوک یې، زمونږ سوشل میډیا دا ټول د دې نه ډکي، خلک صرف دغه یادوي، نو دا ټارګټ کول کم از کم دا نه دي پکار.